من الاسماء التي حذفت اعجازها لكثرة استعمالها. د دې ځای نه واخله تر هغه ځای پورې والله اصله الهٌ. یو پنځه مباحث بیانوي. اول بحث د اسم اصل عند البصريين څه دی؟ دا به والاسم عند البصريين نه ذکر شي تر هغه ځای پورې والقلب بعید. دویم بحث بصریینو باندې د کوفیینو د طرفه د یو اعتراض جواب، هغه به ذکر شي والقلب بعید سره تر واشتقاقه پورې. دریم بحث د بصریینو په نس وجه د اشتقاق، دا به ذکر شي واشتقاقه من السم لأنه رفعة للمسمى وشعار له. څلورم بحث د کوفیینو په نس د اسم د اصل بیان او د هغوی د دلیل تردید، دا به ومن السمة عند الکوفیین نه ذکر شي تر والاسم ان ارید به اللفظ پورې. پنځم بحث یو اختلافي د علم کلام مسله او د دو اعتراضاتو جوابات. د علم کلام مسله دا ده چې اسم عین دی د مسما سره او که غیر دی د مسما نه، دا به ذکر شي فالاسم ان ارید به اللفظ نه واخله تر اخره پورې والله اصله الهٌ، دا بلې صفحې پورې. خبرې تم خیال راغی؟ اول بحث د بصریینو په نس اسم په اصل کې څه دی او د هغوی د دلایلو بیان. د بصریینو په نس اسم په اصل کې د سمون و، ناقص واویو یا ناقص یایو. دا په ناقص کې دا اختلاف د کم ځای نه راغی چې دا واوی دی او که یایی دی. دا اختلاف پکې د دې ځای نه راغی چې ماضي سموته دی او که سمیته دی. لکه علوت او علیته دواړه راغلی دي. نو چا چې علوت ته کتلی نو دا ویلی چې دا ناقص واوی دی، او چا چې سمیته ته کتلی نو دا ویلی دي چې دا ناقص یایی دی. دا د هغې اسماو نه دی چې اخر حذف شوی دی د کثرت استعمال د وجې نه، لکه یدون او دمون. یدون او دمون په اصل کې یدون او دمون و اخر حذف شو د کثرت استعمال د وجې نه. نو د سیمون آخرم حذف شو د کثرت استعمال د وجه، او اول مبنی بر سکون شو. بیا دوی داسې وی چې ابتدا بسکون محاله ده، نو ځکه په ابتدا کې حمزه راوړه. تاسې پې پوه شئ څو کاره پکې وشو؟ درې. یو دا چې آخره کې واو حذف شو، دویم دا دی چې اول ساکن شه، او دریم دا دی چې د ابتدا بسکون د وجې نه اوله کې حمزه راوړی شوه. نو درې کاره وشو: حذف، اسکان او اتیان د حمزې. په دې باندې دوی څو دلایل پیش کوي چې اسم په اصل کې سمون و. ګورئ والاسم عند البصريين، اسم د بصریینو په نس من الاسماء التي د هغې اسماونه ده حذفت اعجازها چې اخر حذف کیږي. اعجاز جمع د عجز ده، اخر ته وایي اخر حذف کیږي.
ولې حذف کیږي لکثرت استعمالها د وجه د کثرت استعمال د دینه یو کار شو. دویم وبنیت اوائلها علی السکون او مبنی کیږي اوائل د دې په سکون باندې دا دوه کار شو. دریم په ادخل علیها داخل کړی شو په دې باندې په دغو اسماء باندې مبتدأ بها په داسې حال کې چې شروع کړل شوې ده په دې حمزة الوصل حمزه د وصل. حمزه د وصل په ولې داخله شوه؟ لأن من دابهم ځکه د دوی حال دا دی شان دا دی د دې نحاتو ان یبتدئو چې دوی شروع کوي بالمتحرک په متحرک ويقفو او وقف کوي علی الساکن په ساکن باندې. ابتدا بالمتحرک کوي ابتدا بالساکن نه کوي. دې کې یو بلې خبرې ته اشاره وکړه چې ابتدا بالساکن محاله ده او که نه ده محاله. دې کې اختلاف دی د عالمانو. بعضې عالمان وایي چې ابتدا بالساکن محاله ده. د هغوی دلیل څه دی؟ دلیل یې دا دی چې مونږ ډېر تتبع تلاش کړی کلام عربي کې. کلام عربي کې مونږ داسې کلمه نه ده پیدا کړې چې هغې کې شروع په ساکن کېږي. تیره معلومه شوه چې ابتدا بالساکن محاله ده. نو د محال او د امتناع دپاره دلیل تتبع استقرا وګرځوله. خبره باندې پوه شئ؟ خو د علامه بیضاوي دا خبره نه ده خوښه چې ابتدا بالساکن محاله ده. د ده دا ځکه د ده د دې خبرې نه معلومیږي لأن من دابهم ځکه د دې طریقه ده د ان یبتدئو بالمتحرک چې دوی شروع کوي په متحرک دوی ته منسوب کړه. صحیح خبره دا ده چې په عجمی کلام کې ابتدا بالساکن شته لکه سټیشن دې کې ابتدا بالساکن ده ځکه که متحرک شي نو سټیشن بشي. عجمی دی که نه سکول کې اوس ګورئ که حمزه که متحرکه کې نو سکول بشي. تاسو په دې خبره پوهېږئ؟ ډېر داسې نظایر په کلام عجبي کې شته چې په هغې کې ابتدا بالساکن راځي. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. او په دغه کې چې کوم دی په کلام عربي کې عدم وجدان یا تتبع دا دلیل د امتناع نشي کېدی. نو ځکه د دې خبرې ته اشاره وکړه چې د دوی طریقه دا ده چې دوی ابتدا بالمتحرک کوي. ویشهد له تصریف علی اسماء دا اوس دلایل ذکر کوي چې د بصرینو چې اسم په اصل کې سمونو یو دا چې د دې تغییر کیږي په اسماء باندې. جمع ته چې دې کې تغییر راځي نو په څه راځي؟ اسماء باندې. او جمع الجمع اسامی ده. نو که چرته د اسم اصل وسم وی لکه کوپیان چې وای نو بیا به جمع اواسمو وی او جمع الجمع به اواسیمو وی. خبرې ته خیال رانغی که وسمن او سمن هم راغلی دی ناقص نه وسمی هم راغلی دی تصغیر سمی راغلی دی. نو جمع اسما راځي جمع اسامی راځي تصغیر سمی راځي. دا د دې دلیل دی چې اصل کې دا ناقصو ځکه التصغیر ترد التصغیر يرد الاشیاء الى اصلها. تاسو په دې پوه شئ؟ سلورم وسمیتا ماضی مجهولی صیغه سمیتا راغلی دی. که چرې اصل کې وسم وی نو وسمته به راغلی وی وسمته. پنځم ومجیء سمن سمن هم راغلی دی لکه هودن ناقص. په دې شعر کې ومجیء سمن که هودن لغت پیدام پکې یو لغت دی. که اصل کې وسمون وی نو سمن به بیا نه راته بیا به وسم راته وسم. قال شاعر ویلی دی سمن استعمال کړی دی
والله اسماک سمم مبارکا، والله اسماک خپل ممدوح ته وی. دا د ابو خالد التفتزانی شعر د خپل ممدوح ته وی والله اسماک سمم مبارکا، خدای ته نومولی په نوم مبارک سره. آثرک الله به ایثارک، غوره کړی ته الله تعالی په دې نوم سره ایثارک په شان د غوره کولو د ستا لکه تی چې په مسمیاتو کې غوره کړی دا نوم ستا په اسماو کې غوره کړی. نو ګورې په دې شعر کې سمن راغی. والقلب بعید غیر مترد، دا دویم بحث دی. بصرینو باندې اعتراض واردی. دا تاسو چې وایي چې اسم په اصل کې سمون و، سمون نو اصل کې وسمون و، بیا پکې قلب وشو، واو آخر ته لاړ نو سمون ته جوړ شو. اصل کې زمونږ مسلک وای ټیک دی. نو دی جواب کوي قلب بعید دی، او یو دا دی چې په ټولو صورتونو کې نه دی واقع، بعضې صورو کې به واقع شي خو په ټولو کې نه واقع کېږي. نو څه ضرورت دی ورته؟ قلب بعید دی او غیر مترد دی، جامع نه دی ټولو افرادو لره، ټول افرادو لره شامل نه دی. تاسې په دې خبره پوه شئ. و اشتقاقه من السمو، دا دریم بحث دی. د بصرینو په نیز وجه د اشتقاق، اسم چې د سمون نه اخیستل شوی دی، نو د مشتق او د مشتق منهو په منځ کې مناسبت څه دی؟ لفظي مناسبت خو پکې ټیک ده، معنوي مناسبت پکې څه دی؟ معنوي مناسبت پکې دا ده چې سم و رفعت ته وایي، اوچتوالي ته، او په دې نوم باندې مسما اوچتېږي. او دا نوم دا سم و علامې ته وایي، شعار ته چې په هغې باندې معروف او مشهوري، او په نوم باندې سړی معروف او مشهوري، نو ځکه ورته د سم وی نه ماخوذ دی. و اشتقاق و اشتقاق د دې د سم وی نه دی، لأنه رفعت له، ځکه دا اسم رفعت دی د مسما دپاره، و شعار له، او داسې نښه ده چې دی مشهور دی، د شهرت والا نښه ده له د مسما دپاره. نو ځکه اصل د دې سم وګرځېده چې په اسم کې سدي، په سم و کې سدي، هغه په اسم کې موجود دي. ومن السمة عند الکوفین، دا څلورم بحث دی د کوفیینو دلیل او د هغوی په نیز باندې د اسم اصل او د هغوی دلیل رد تردید. دا بصرین او کوفیین دی په یو څو مسلو کې د نحوې اختلاف دی، او بعضې مسلې داسې دي زمونږ دا کتابونه چې اکثره لیکل شوي دي دا د بصرینو د مطابق لیکل شوي دي. نو ځکه مونږ دې دپاره د بصرینو د طرف تکوتک استعمالو، زور به دې طرف ته کېږه. حقیقت دا د بعض مسائل په د اختلافي مسائلو کې داسې دي چې په هغې کې راجح او غیر راجح، چې د چا مسلک پکې راجح دی د دلایلو په بنیاد. یوه مسله د امام سیوطي رحمه الله پکې فرمایلی دي، په دې مسلک کې حق د کوفیینو سره دی، والحق احق ان یتبع، حق د دې حقدار دی چې د دې تابعداري وشي. نو کوفیین څه وایي؟ کوفیین وایي دا اسم اصل کې وسم و د سمتون نه، د سمت او سمت علامې ته وایي. ومن السمت دا اسم د سمت نه د عند الکوفیین، د کوفیینو په نیز. نو اسم په اصل کې څنګه و؟ و اصله وسمون، اصل کې وسم و، څه چلم بیا وکړه؟ وحذفت الواو، واو م حذف کړه،
وعوذت عنها حمزة الوصل د هغې په عوض کې حمزه وصل راوړی شو. خبرې ته خیال راغی؟ اول سر کې واو هغه حذف شو، په اول سر کې حمزه راوړه. دوی وایي زموږ مذهب راجح دی. ولې؟ یقل اعلاله، چې اعلال پکې کم شي. دوی وایي زموږ په مذهب کې څه چلو شو؟ ولې پکې کم شي؟ 2 کاره پکې وشو. څو کاره؟ یو حذف او بل قلب عوض. واو حذف شو، د هغې په عوض حمزه راوړه. یو حذف او یو په عوض کې حمزه راوړل. او د بصرینو په نظم ما درته ویل 3 کاره وشو. یو سیمون و، واو حذف شو او اسکان وشو او حمزه راوړی شو. 3 کاره. نو زمونږ کار وای ښه دی چې قلت ته اعلال دی پکې. ورد سره علامه بیضاوي په اعتراض کوي، رد کوي چې دوی خبره مردوده ده. قلت د اعلال خو دومره غټه خبره نه ده. او دی وایي په ابتدا کې واو حذف کول او په ابتدا کې په واو په بدل کې حمزه راوړل دا چېرته موږ له نه دي معلوم چې په ابتدا کې واو حذف شي نو په آخره کې عوض راوړلی شي. لکه عیدتن په اصل کې څه و؟ واو حذف شي، په آخره کې تا راوړه. نو دلته دې واو هم حذف شي او دلته دې حمزه هم راوړی شي. دا موږ له وایي چېرته نه ده معلومه. خلاف اصل کار دی. نو کثرت ته اعلال دا دومره بده خبره نه ده چې د دې دپاره ته ارتکاب د دومره بدې خبرې کې. کم بده خبره چې اول کې حذف هم کې او اول کې عوض هم راوړي. ګورئ ورده د کوفیینو مسلک مردود دی. ولې؟ بأن الحمزه لم تعهد داخلة على ما حذف صدره. حمزه مونږ ته نه ده معلومه چې دا د داخله شي په هغه څه باندې چې حذف صدره، چې د هغې ابتدا د حذف شوي په کلامهم د عربو په کلام کې. دې ځای پورې خبره خلاصه شوه. ومن لغته سمون و سیمون. او د اسم نور لغتونه هم دي پکې کې د سیمون هم پکې راځي چې ابتدا متحرک کې او حمزه بالکل رانوړي نو سمون بشي یا بسیمون شي. وقال شاعر ویلی دی بسم الذي في كل سورة سمه. نو سم استعمال کړی که نه؟ هغه دا ده چې اسم عین دی د مسما سره او که غیر دی د مسما نه. اسم او مسما خو پیژنئ. زید اسم دی او د 2 خپو او د 2 لاسونو والا زید چې بار ګرځي را ګرځي او سبا به وټه چي کتاب ته، هغه څه دی؟ هغه مسما ده. هم پیژنده. اسم او مسما مو پیژنده. اوس دا اسم عین دی د مسما سره که غیر دی د مسما نه. چې قرینه د عینیت وي بیا عین دی، او چې قرینه د غیریت وي نو بیا غیر دی. دا اختلاف په هغه اسم کې دی چې قرینه د عینیت او قرینه د غیریت پې نه. قرینه د عینیت وي، مثال کتبه زیدن، زید لیکل وکړه، زید لیکل کړي دي. نو اسم لیکل کړي دي که مسما؟ نو دلته د زید نه مراد مسما ده، ځکه قرینه د عینیت شته چې کتابت مسما کوي. نو دلته اسم عین شه د مسما سره. دا یوه خبره شوه. دویم که قرینه د غیریت وي نو بیا غیر دی. لکه کتبه زیدون، زید ولیکلی شو، نو اسم لیکل کیږي که مسما؟ دلته چې کم لیکل شوی دی هغه غیر دی، د هغې نه چا کم بهر دی. دلته قرینه د غیریت شته که نه؟ کم ځای کې چې قرینه د عینیت او د غیریت نه وي، لکه ته ووایي رأیتو زیدن، زید مې ولیده، نو په دیوال لیکلی زید دی ولیده که بهر دی هغه د خپو والا زید ولیده؟ نه، په دې قرینه نشته. اوس دواړه کیدی شي. دلته رأیتو زیدن، دلته دا اسم عین دی د مسما سره او که غیر دی. دې کې د معتزله او د شاعرو اختلاف دی. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. نو اشاعره وایي
چې د قرینه د عینیت او د غیریت نه وي نو مراد به ذات ته مسما وي. اسم عین دی د مسما سره. او معتزله وی مراد به لفظ د اسم وي. معتزله وی د رأیت زیدن دا معنا ده چې د زید لفظ مې ولیده، د زید اسم مې ولیده. او اشاعره وی رأیت زیدن څه معنا ده؟ مسما مې ولیدله. نو اشاعره وی عین دی. دغه سوی معتزله سوی چې غیر دی، مطلب باندې پوه شئ. ښه د اشاعره و دلایل چې اسم عین دی د مسما سره. د اشاعره اول دلیل سورة الرحمن 88 نمبر آیت، تبارک اسم ربک ذی الجلال. برکت والا د نوم د رب ستا. دلته د نوم نه ذات مراد دی، ځکه برکت خو ذات کې دی کنه. دلته اسم نه مراد مسما شو کنه، اسم عین شه د مسما سره. په دې پوه شئ. دا یو دلیل. دویم دلیل سورة الاعلی 13 پارا، سبح اسم ربک الاعلی. تسبیح بیان که د نوم د رب ستا چې اوچت دی، د نوم تسبیح بیان که. نو د لفظ تسبیح بیان که که د ذات ذات. اینو ګورې اسم نه مراد ذات څه نو اسم عین څه د مسما سره. دا دو دلیله. دریم دلیل یوه فقهي مسله ده. یو سړي ښځه فاطمه نومي او دی ووایي چې ان فاطمه طالقون. تاسو په دې خبره باندې پوه. نو دلته طلاق په مسما واقع شوی دی که په دې لفظ؟ او تا خو ویلې اسم دی که نه، اسم عین څه د مسما سره. که غیر شي نو بیا طلاق نه دی واقع شوی، ځکه ده خو په خوله مسما نه ده اخیست، ځکه مسما خو د په خوله کې نه راځي که نه، اسم پکې راځي. پې پوه شوئ. دا درې دلیله د چا دي؟ دا زده کوئ، دا ډېره قیمتي مسله ده. د معتزله و دلایل. معتزله وی اسم غیر دی د مسما سره. قرآن کریم کې الله وی قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى. د الله دپاره ډېر نومونه دي ښایسته. نو اسماو کې تعدد راغی. نو که اسم عین چې د مسما سره، نو مسما کې به هم تعدد راشي. لیکن تالی باطل دی. مسما کې تعدد دا خو شرک دی. نو په اسم کې څنګه د مسما سره عین شي؟ معتزله اول دلیل باندې پوه شئ. دویم دلیل حدیث شریف کې راغلی دی، ان لله 99 اسما. د الله دپاره یو کم سل نومونه دي. که اسم عین شي د مسما سره، نو بیا به مسما څو شي؟ یو کم سل. نو تعدد به په ذات کې راشي او دا شرک دی. دریم دلیل اسم مرکب دی د اصواتونه، د حروفونه، او ذات داسې نه دی. ذات بسیط دی. تاسو کتابونو کې ویلی دي لأنه بسیط ذهنا و خارجا. خدای ذهن کې هم او خارج کې هم بسیط دی. او اسم خو زید د چا نه جوړ دی؟ زا یا دال نه. ګورئ څلورم دلیل اسم مختلف کیږي په اختلاف د اقوامو سره، په اختلاف د لغاتو سره. او مسما نه مختلف کیږي، مسما کې تغییر نه راځي. تاسو پې پوه شئ. لیکن قاضي بیضاوي رحمه الله یوه محاکمه کړې ده. او وایي دا نزاع لفظي ده د معتزله او د اشاعره. څنګه؟ که د اسم نه مراد لفظي، نو بیا غیر دی د مسما نه، لکه معتزله چې وایي. او که اسم نه مراد ذات شي، نو بیا عین دی د مسما سره، لکه اشاعره چې وایي. خبرې ته خیال راغی. د اسم نه د مراد څه شی دی؟ که دا لفظ دی مرادي، نو بیا عین دی، دا غیر دی. او که نه ذکر خو د لفظ وکړه خو مراد د تېره نه ذات دی، نو بیا عین دی. ګورئ فالاسم ان ارید به اللفظ. د اسم نه که مراد لفظ کړی شي په غیر المسما، دا غیر دی د مسما سره. خبرې ته خیال دی که نه؟ لأنه یتعلق، ځکه دا لفظ جوړ دی د اصواتونه مقطع چې ټوټه ټوټه دي. غیر قارت ټول په یو ځای نه دي را ویل شوي
چې په ځا باندې تلفظ وکړې نو بیا بیا په یا کې په یا د تلفظ نه یې کړی نو ته بالکل په دال باندې تلفظ نشي کولی. ویختلف و اختلاف پکې راځي په اختلاف د امم او د آثارو. ویتعدد تارتن کله کله متعدد کیږي ویتحد اخرى کله کله متحد کیږي چې مسما متعددی. والمسما لا یکونو کذالک مسما دا شان نه ده. وین ارید به ذات الشیء که چرته مراد د اسم نه ذات د شی په هو المسما نو دا عین د مسما سره. لکنه لم یشتهر بهذا المعنى لیکن مشهور نه دی په دې معنی. په کومه معنی نه دی مشهور چې د اسم نه د ذات مراد شي. وقوله تعالی او دا قول د الله تعالی چې تبارک اسم ربک چا شاعر دلیل پیدا ذکر کړو تبارک اسم ربک چې د دې اسم نه عین مسما مراد ده. ولی ځکه برکت په ذات کې نو دی ویل که برکت چې ذات کې هم دارنګې په اسم کې می کنه. او دا قول د الله تعالی چې تبارک اسم ربک او سبح اسم ربک مراد په دې سره لفظ ده لانه کما یجب لکه څنګه چې واجب ده تنزیه ذاتی و صفاتی تنزیه د ذات او د صفاتو د نقایصونه واجب ده تنزیه د هغې الفاظو چې وضع شوي دي لها ذات او صفات لره د رفس د فحش نه او د سوء ادب نه. دا یو جواب شو. او الاسم په دې کې مقحم دی. سبح اسم ربک معنا سبح ربک اسم پکې زائد دی. خبرې ته خیال رانغی. تبارک اسم ربک معنا تبارک ربک اسم پکې زائد دی. او الاسم فيه مقام یا اسم په دې کې زائد دی لکه په دې قول د شاعر کې لبید ابن ربیع لوریانو ته وایي یو کال به مې یادوئ او بیا زما د یاد چې مړ شم او د بیا د یادګیرنې سره مې سلام بیا زما ستاسو خدای په امان مې یادوئ. الى الحول ثم اسم السلام علیکما تر یو کال پورې بیا د سلامي په تاسو دواړو باندې نو اسم پکې زائد راغی. ثم السلام علیکما دلته اسم زائد شنو تبارک اسم کم اسم لپس زائد. وین ارید به صفت دا یو بل خبره کوي د شیخ ابوالحسن اشعری رایه داسې ده وایي که د اسم نه مراد صفت شي د اسم اطلاق په لفظم کیږي د اسم اطلاق په ذاتم کیږي او د اسم اطلاق په صفتم کیږي. که چرته اطلاق په لفظ وشي نو بیا غیر دی د مسما نه لکه چې وایي او که اطلاق په ذات وشي نو بیا عین دی د مسما سره. او که اطلاق په صفت وشي د اسم نه مراد صفت شي نو صفت بیا په درې قسمه دی. یو صفت اضافي دی لکه خلق او رزق شه. دویم صفت حقیقي دی دا صفت داسې دی چې غیر دی د مسما نه لکه صفت اضافي شه. بعضې صفت داسې دی چې عین دی د مسما سره لکه صفت حقیقي شه. او یا دا دی چې غیر نه عین دی او نه غیر دی لکه بل صفت حقیقي بل قسم شه. د عینو او لا غیرو تاسو شرقات کې ویلي که نه ګورئ. وین ارید به صفت مراد په دې سره صفت شي کما ورای شیخ لکه دا چې رایه د شیخ ابوالحسن اشعري ده انقسم بیا به اسم منقسم شي انقسام صفت عنده لکه صفت چې څنګه منقسم دی د ده په نیز الی ما هغه څه ته چې هغه نفس مسما ده و الی ما هغه څه ته چې هغه غیر دی د مسما ته و الی ما هغه څه ته لیس هو ولا غیرو چې نه عین دی د مسما سره او نه غیر دی د مسما نه. دې ځای پورې پوه شئ که نه شئ پوه. وانما قال بسم الله دا دفع دی اعتراض دا بحث ختم شو. خلاصه دا چې بسم الله ویلی نو بالله ولی نه ویلی. نو دی جواب کوي خلاصه د جواب دار چې تبرک حاصلیږي او مدد مونږ حاصلو نو په ذکر د اسم سره حاصلو کړ نو ذکر اسم ذکر کو بعد تبرک د پاره د د مصاحبت د پاره شي او یا د استعانت د پاره ده. نو تبرک او استعانت چې مونږ حاصلو د اسم د الله نه حاصلو نو ذکر اسم ذکر که ذکر چې ګوره وانما قال بسم الله ولم يقل بالله لان التبرك والاستعانه ذکر تبرک او استعانت بذکر اسمی په ذکر د اسم د الله سره مونږ کو. دا یو جواب شو. دیم جواب
او للفرق بین الیمین والتیمن، یا دا چې فرق راشي په مابین د یمین او د تیمن کې، برکت او د قسم کې. که بالله ویلې نو تا به بعد څه دپاره ذکر کړي؟ برکت دپاره. چا به ویل چې قسم یې لکه چې وکړو، چې بالله چې دا بېزاوي به ختموم. صحیح ده، بیا خبره بدلېده که نه. ولم یکتب الالف، دا بله ده په د اعتراض ده. خلاصه د اعتراض دا چې الف یې ولې ونه لیکه د با نه وروسته؟ دی وایي وضع رسم الخط خو دا دی چې الف یې باید لیکلی وي، خو دلته ځکه ونه لیکه د کثرت استعمال د وجې نه. څه د وجې نه؟ تاسو چې بالله لیکئ، بالله، نو بالله داسې الف ورسره لیکئ که نه؟ نو د دې بسم الله سره داسې با ولې ونه لیکله چې بیا یې داسې دي؟ خبرې ته خیال راغی؟ دی وایي داسې ونه کړه د کثرت استعمال د وجې نه. وطولت الباء عوض عنها، او دا با اوږده شوله عوض د دې الف نه. د دې با د اثر اوږد دی که نه؟ بسم الله کې د دې با د اثر اوږد کا، د غالب عوض د ذکر کړه.